بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. محترم سامعین، نن چې کوم واقعه هغه وشوه نو دا داسې واقعه دا تقریبا په دې نږدې وخت کې او په دې ماضي قریب کې داسې واقعه هغه نه ده شوې. باجوړ په مدرسې باندې د حفظ په بچو باندې د قرآن کریم په طالبانو باندې او د هغه نابالغو هغه معصومانو په هغو باندې چې کوم حمله شوې وه او په هغې کې په درجنونو هغه ماشومان هغه شهیدان شوي نو د هغې نه وروستو دغه تسلسل دا په علماء کرام او په نیکانو خلقو باندې دا جاري و، لیکن په مدرسه کې او په دارالعلوم کې او عین د درس په وخت کې او د احادیثو او د قرآن د هغې په محفل کې هغې کې داسې هلاکت خیز واقعه دا نه وه شوې. الله دې کوم چې دې کې شهیدان شوي دي الله دې والا لوی شهادت هغه نصیب کړي او کوم چې زخمیان دي الله دې زر تر زره جوړ کړي او خدای پاک دې د دې ټولو پسماندګانو له الله صبر جمیل هغه ورکړي او دا مدرسه دا جومات الله دې د دې حفاظت هغه وکړي. د دارالعلوم تعلیم القرآن راجه بازار د هغې په طالبانو باندې چې کوم دهشتګردي شوې وه نو د هغې خو اسباب او د هغې خو کسان هغه معلوم دي، لیکن افسوس چې تر اوسه پورې د هغې قاتلان هغو له مناسب سزا هغه نه ده ورکړې شوې او دا کوم واقعه چې شوې ده نو د دې شاته چې کوم هغه خلق دی کوم الابي ده نو زمونږ د الله نه دا دودسته سوال دی چې خدای پاک دې دوله په دنیا او په آخر کې داسې سزا ورکړي چې د ټولې دنیا د هغې دپاره د ټولو خلقو دپاره عبرت هغه وګرځي. په دې واقعه باندې یوازې زه نه یا زما د مدرسې د هغې طالبان استادان نه بلکې د ټولې دنیا د هغې مسلمانان چې چا کې اسلام وي چا کې د ایمان د هغې یو ذرې نو هغه به په دې باندې افسوس کوي او هغه به په دې باندې انتهایي خفګان هغه به کوي. زه د خپل ټولو جمعیت علماء اسلام د هغو کارکنانو ته او ټولو خپل مشران او دا خپل همزولي او یا کشران خپل ملګري هغو ته ټولو مسلمانانو ته دا اپیل دی چې د علماو او د مدارسو د هغې د تحفظ دپاره هغه د دعاګانې کوي او دا خلق دو چې کومه کاروایي کړې ده د کوم ځای نه شوې ده د دې کوم سرغونه دی الله تعالی دې هغو تباه و برباد کړي او الله دې دغه شان موقع او دغه شان واقعات د دې نه د الله تعالی جمله مسلمانان او خاص کر علما او طالبان هغه د الله تعالی د دې نه محفوظ وساتي. قیامت پر ورځ باندې دوله به الله تعالی سخته سزا ورکوي خو زمونږ د الله نه دا سوال دی چې د دې بنیاد هغه چې کوم خلقو هغه ایښی دی نو هغه خلق هغه د الله تعالی تباه و برباد کړي. موجوده حکومت مکمل طور باندې د امن و امان په حوالې سره هغه انتهایي هغه نالایق دی او انتهایی هغه بیکار دی او دغه شان د غریبانانو د هغو د خوراک او د څښاک او د هغو د
ګردو د پاتې کېدلو د هغې په حوالې سره مکمل طور باندې ناکام دی. او په دې حکومت کې چې کوم علماو باندې زیاتی وشوې، کوم په مدارسو باندې زیاتی وشوې، نو دا هغه د پرویز مشرف په دور کې چې کوم زیاتی هغه شوی وي، نو دا د هغې نه زیاتې دي. زمونږ مولانا سمیع الحق صاحب رحمه الله د هغه شخصیت ته وګورئ، د ډاکټر عادل خان صاحب د هغه شخصیت هغې ته وګورئ، او دغه شان نور په بلوچستان کې، په پنجاب کې، په سند کې ډېر مخلص علماء کرام، مخلص خلق د هغو شهادت هغې ته نظر هغه وکئ. بیا په وزیرستان کې کوم بربریت چې دی په هغه ځای کې چې کوم هغه حالات دي په هغې نظر هغه واچوئ. د باجوړ او د سوات او د ټول پاکستان د خیبر پښتونخوا د هغې ټولو اضلاعو هغې باندې نظر وکئ. نو دې وخت سره د امن و امان په حوالې سره هم دا حکومت ناکام دی، او د خلقو د هغو د نوکرو د هغو د روزګار د هغې په حوالې سره هم ناکام دی. او زمونږ د ټولو د الله نه دا سوال دی چې د داسې نالایقه حکومت د هغې نه د الله تعالی زر تر زره هغه مونږ خلاص کړي، او زمونږ د پاکستان چې کوم د ملک خیرخوا هغه خلق دی، مشران دي، لیډران دي، الله دې د هغو حفاظت وکړي. او بیا زه دا اپیل کوم چې دغه مدرسه دې کې چې کوم نقصان شوی دی، دغه مدرسه په دې کې چې د قرآن کریم د احادیثو کوم حرمتي شوې ده، دغه مدرسه چې دې کې بې ګناه خلق د هغو شهادت او د هغو وینه هغه توی کړې شوې ده، نو الله دې د دې مدرسې په برکت سره د دې قرآن او د دې احادیثو په برکت سره د دې جومات او د مدرسې په برکت سره د الله تعالی دغه خلق دا بې نقاب کړي، او الله دې دوله عظیم سزا هغه ورکړي. او خدای پاک دې دغه سزا دا مونږ ته هغه وښیي چې مونږ په خپلو سترګو باندې هغه ووینو. او د دې ذمواري ټوله د امن و امان دا د حکومت ته، او خاص کر صوبایي حکومت د حوالې سره ذموار دی چې دغه خلق دا گرفتار کړي او زر تر زره هغه کیفر کردار هغې ته ورسوي، ورنه د هر چا د زړه هغه به دې موجوده حکومت که صوبایي دی که مرکزي دی، دو ته به خیرې کوي، دو ته به د زړه نه عذاب وځي، او انشاءالله د دو نه به هم زر تر زره هغه مونږ خلاص شو. زما خپل یو خیال هغه دا دی چې په 22 نومبر باندې د PDM د هغې په پېښور کې یو لوی جلسه، یو لوی کانفرنس کېدونکی دی، نو دا د دهشت د خورولو دپاره او په خلقو کې د افراط و تفریط خورولو دپاره په خلقو باندې یو رعب او خوف د پیدا کولو دپاره دا اقدامات دي. خو انشاءالله چې زمونږ مشران او زمونږ ټول کوم د ملک خیرخوا هغه پارټۍ چې دي، د ملک خیرخوا د هغې کوم مسلمانان چې دي، انشاءالله هغه په داسې هتکنډو باندې او په داسې دغه لوبو باندې هغو نه مروب کېږي، او انشاءالله چې دغه جلسه یي نو د بټګرام نه به انشاءالله مونږ انتهایی کوشش هغه به کوو، او په دې جلسه کې د هغې به شمولیت هغه به په هر طریقې سره هغه کوو، او په دې کې چې هر حالات راځي نو هغې ته مونږ تیار یو، او په دې باندې څه قسم هغه مونږ نه روب راځي، نه دهشتګردي هغه نه خطره ده، او نه چې دی نو د حکومت د هغو د هتکنډو د هغې نه زمونږ څه پروا شته. الله دې مونږ ټولو حفاظت وکړي، الله دې څه مدارس چې دي الله دې د هغو حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.